نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک دې دنیا ته د انسانان را لېږلي دي، د دې انسانانو دپاره الله پاک څه فیصلې کړي دي. بعضې کار یې مونږ تاسو ته سپارلی دی چې دا تاسو کوئ، لکه مونځ به مونږ کوو، روژه به مونږ نیسو، حج به مونږ کوو، نیکي به مونږ کوو، د ګناه نه به مونږ ځان ساتو. دې مونږ ته سپارلي چې دا به تاسو کوئ. او بعضې څیزونه داسې دي چې هغې کې مونږ له اختیار نه دی راکړی، هغه الله پاک ځان سره ساتلی دي. لکه عمر شو، د ده به دونه عمري، د ده به کمي، د ده به زیاتي. اوس مونځ زما اختیار کې دی، ما له خدای اختیار راکړی دی، لاس او خپې راکړي دي. نو زه په خپل اختیار به مونځ کوم، کم یې وکړو الله به خوشحاله شي، او کم یې ونه که الله به خفه شي. عمر زما په لاس کې نه دی چې عمر ځان له زیات کم او یا ځان له کم کم. بچي زما په لاس کې نه دي چې ځان له بچي پیدا کم، یا ځان له هلکان پیدا کم، یا ځان له جینکۍ پیدا کم. دا زما اختیار دی چې واده به کو، کور ته به بیبي راولو، او نور د بچو چې کم څیز ستا په وس کې دی، د ښځې وس کې دی، اب هم کې. خو بیا بچي د خدای په لاس کې دی، د خدای په اختیار کې دی. روژه ستا اختیار کې ده، نیسې هم او که نه نیسې هم. دارنګې عزت ستا اختیار کې نه دی، ته به خپل اسباب استعمالې. بعضې وخت کې به تا ځان ښه اسباب استعمال کړي، او یو ځای ته به دی چې دلته به زما ډېر لوی عزت وشي، او میانځ کې به د خدای بې عزته کړي. دارنګې صحت بیماری ستا په اختیار کې نه ده، دام خدای ځان سره ساتلی ده. علاج ستا په اختیار کې دی، خو د علاج نه پس جوړونکی خدای دی. ته به ډاکټر له لاړ شي، ښه قابل ډاکټر، امریکې ته به هم لاړ شي، لندن ته به هم لاړ شي، اپریشن به دې مشي، او د دارو د درملو پیسې به هم د سره ښه ډېرې، او خدای به وایي نه دی جوړو. او بعضې وخت کې به غټه بیماري وي، او غریب سړی به د 2 پیسو درک به نه لګي، یو سپیرکی به وخوري، خدای پاک به پې جوړ کړي. نو علاج اختیار مونږ له خدای را کړی دی، علاج کې او که نه کې، که دی او که سنت دی، بعضې موقعو کې واجب دی، او که دی او نه که د سنتو یا د واجبو خلاف ورزي دی وکړه. لیکن جوړول زمونږ ستاسو په اختیار کې نه دی، هغه د خدای په اختیار کې دی. نو د بعضې څیزونو اختیار مونږ له خدای را کړی دی، هغه که مونږ کوو او نیکي وي ثواب به راکوي، که نه کوو ګناه به. بعضې انسان اختیار را کړی دی، خو یې مه کوه، ګناه مه کوه، زنا مه کوه، غلا مه کوه، جواري مه کوه، ګډون مه کوه، دوکه مه کوه، دروغ مه وایه، غیبت مه کوه، مسلمان ته ضرر مه رسوه. نو که ماتې ځان وساته نو الله به خوشحاله شي، جنت به پرې راکړي، او که مې وکړل الله به خفه شي. لیکن هغه کم کارونه چې خدای ځان سره ساتلی دي، هغې سره به څه کوو؟ چې کمې ما ته حواله کړي دي، خو ګورم چې خدای پې خوشحالېږي که نه. که یو که کوم به کوه، نه به کوم، خلاف ورزي مې وکړه الله به خفه شي. خو چې کم کارونه خدای ځان سره ساتلی دي، او ما له اختیار نه دی را کړی، بچې پیدا کول او وجل، ما له جون را کول او سایستل، روغ صحت را کول او بیماری راوستل، عزت راوستل او ذلت راوستل، دا خدای ځان سره ساتلی دي. دې کې به څه کوو؟ که دې کې مونږ وړه خورو نو برباد به شو. لکه د چا زوی مړ شو، او دې ټول عمر سر تندې وی، او دې جړا کوي. رښتیا ووایه دا خپل زوی واپس جم دې کولی شي؟ نه، صرف ځان لیړو خوړه. یا یو سړی دی او دې بې عزته شو، او دې شپه ورځ پروت یو په دې تکل کې چې دا خو زما عزت لا، دا به څه کوم؟ دا دشمن خو وجل غواړي، او دې په سوچ او ټینشن کې پروت دی. دشمن به یا مړ کي یا به نه کي، که مړی که ګناه شوه، او که مړی نه که سوچ کې پروت دی. دې به څه کوي؟ یا یو سړی دی فصل کري، ته خدای په دې مکلف کړی چې زمینداره کوه، ته خدای په دې مکلف کړی چې دکانداري کوه، تا ته خدای وی کسب کوه، ته دا هر څه کوې، او بیا دې فصل ګلی و. اوس به څه کېږي؟ دکان دې د شپې غل و، مال نشته. ډېر خلک وایي یاره زه خو لګیم منځونه هم کوم او تجارت هم کوم، خو صاحب د ورځ مې د یو نه بتره ده، دا اوس د خدای کار دی. او ډېر خلک یې معمولي مزدوري کوي، په ګاډو ټماټر خرڅوي، غریب سړی دی، خدای والا ښه روزي ورکوي.
نو ته به خپل کار کې کسب بکې دا روزي د بره نه د خدای ورکوي. اوس سړی غریب دی به څه کوي که دی اړه خوري ټوله ورځ یا خدایه نه خو ما په دې کې موټر وګټه او نه مې پکې بنګله وګټله او نه مې پکې جایداد واغېسته نو ټول عمر به اړه خوري. نو حضور پاک د دې یو ډېر ښکلی دم مونږ ته ښولی دی چې کوم څیز ستا په وس کې نه دی او د خدای په اختیار کې دی هلته به څه کې. النبي علیه السلام فرمایي ورض بما قسم الله لک تکن اغنى الناس. ځان په هغه څیز چې کوم څیز خدای درکړی دی بس په هغې صبر وکړه. چې کوم شی خدای درکړی دی په هغې راضي شه د خدای نه نو ستا نه لوی مستغني او ستا نه ښکلې جون والا به بل څوک نه دی. دم راته وخت خدای زامن درکړي لور نشته بس وی خدای ته ښه پوهېږي زه نه پوهېږم دې کې به زما خیر وي. بس ګوره مستغني شوې سوچونو نه خلاص. خدای لونه درکړي دي او زوی نه یې درکړي الله بس په دې ته ښه پوهېږي. کیدای شي زوی مې لوپر و کیدای شي زوی مې بدماش و کیدای شي زامن مې دته سبا تنګ ومه بس خدای ته په دې ښه پوهېږي. رضا بالقدر ورته وایي په تقدیر رضا ورته وایي خدای زه ستا په دې فیصله راضي یم زه په خپل خیر او شر نه پوهېږم. بس مستغني شوې او که سوچ کې زوی د پلان کې شته او زما نشته د پلان کې شته او نشته ټینشن کې پروت نه به دنیا ښه شي او نه به د آخرت ښه شي. بس الله ته خوشحاله که نه ته ښه پوهېږې زما د ایمان دی او زمونږ ستاسو ایمان هم دا دی چې زمونږ نه خدای ښه پوهېږي موږ به صحیح او دا هم زمونږ ایمان دی چې الله د بنده دپاره او بالخصوص د مسلمان دپاره ښه فیصله کوي. بنده خوښ دی او بیا په بندګانو کې مسلمانان ډېر زیات خوښ دي. نو چې زه بنده میم او زه مسلمانه میم او بیا بعد انسان ډېر ښه منځونه کوي روجي نیسي نیک صالح عمرې حج هم ځي او بیا هم د هغه مثلا زامن ني یا زامن یې شته لوڼې ني یا جایداد یې ني یا مال یې ني دی به خفه کېږي نه ګیله به د خدای نه کوي. دی به خدایه بس ته د ما په حق کې ښه پوهېږې ته خوشحاله به زه خوشحاله یم. اغنى الناس به شي داسې شو چې زړه مطمئن شو بس خدای را کړی. حضور پاک مبارک لور و حضرت زینب د هغې یو ماشوم بچی ناجوړه شو. نبی علیہ السلام پسې استازی ولیږه چې بابا ته مې ووایه چې راشي او د هغه ماشوم تقریبا زنکدن و. نو داسې وخت کې مور خو ډېره پریشانه او مور ته تسلي په دې راځي چې پلار وله راشي. نبی علیہ السلام خو لسوان دی ډېر زیات او نرم دلم و هغه کې سوچ وکړو چې ورشم ماله خو خامخا جړه راځي نو لور به مې نور هم خفه شي. نو استازی وله دوباره ورولېږه او ورته وایي چې زما لور ته ووایه چې د خدای پکړو صبر وکړه د خدای پکړو صبر وکړه. ان لله ما اخذ وله ما اعطا چې کوم درکړي دي خدای درکړي چې اخلي د خدای دی دا بچی د خدای دی چې د خدای دی نو درم که خدای نو چې اوس تا سره ما یو امانت کېښود او دی در نه اخلم نو ته پې خفه کېږي دا خو دا ما امانت و دا بچی خو د خدای امانت تی در ایک او در نه اخلي ستا پکې صدقې نه وي درکړی بیا بسو. چې کله حضور پاک مبارک دا سوال جواب لور ته ولېږه لور خو لور ده. نبی علیہ السلام ته دوباره استازی راولېږه وی بابا ته مې ووایه چې ستا د په خدای قسم یې کې راشه قسم وله ورکړه چې راشه زما اړه دړمن دی ما له خپل پلار او د رسول الله مبارک غوندې پلار چې راشي زما تسلي به وشي. نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره واغېشتل او ورننوتل چې ورله هغه ماشوم یې راواغېسته او غېږ کې ونیسه هغه زنکدن و لاس خپې رپېدل او سید د حضور پاک په دا غېږ کې لاړه نو ویې ژړل نبی علیہ السلام. نو فوراً عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پہ سوال کئی اللہ رسول تم جاڑے تا خو مونږ د جړا نه منې کړي یو چې مړي پسې به نه جاړې نو دا ته ولې جاړې. حضور پاک او فرمایل ساده عبدالرحمن دا د رحمت جړا ده د رحم جړا ده د رحم په دې ماشوم میړه کې رحم راغی نو چې په اړه کې رحم راشي نو خامخا بنده له جړا راځي. د ژبې جړا ښه نه ده هغه د لمه خلاصو ټکولو جړا ښه نه ده د ګریوانونو جړا ښه نه ده. اقتوي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى چې درکې خدای درکې چې اخلي خدای اخلي هر چا لپاره خدای یو نیټه مقرر کړې ده. نو جړا راشي غم او صدمه راشي د مارونو خو خلاصېږي به پسو د زړه ټینشن به پسه ختمېږي سکون به پسه ختمېږي ادا چې د خدای په دې کار ته صبر وکړې او په دې راضي پاتې شي. تکن اغنى الناس خپل بچی د ابراهیم یو صحابي فرمایي وی دی چاله ورکړو چې د ماشوم لا پی ورکوه عربو به دقسې ماشومان پی وله ورکو
نبی علیہ السلام یو ځل مونږ ته ویل چې لاړ شو چې ابراهیم وګورو. ماشوم بچی ا دې نه مخکې نور بچي مړه شوي دي نارینه. وی چې هغه ابراهیم هم ورته راوچت کا، قسم دې وي دونه ورته حضور پاک خوشحاله و چې وی بیاو به دا پوزه مبارکه به په د پاسه خاونده کولاو به او بیاو به دونه ورته خوشحاله. یو ځل ورته سوال جواب شو، الله رسول هغه ابراهیم نه جوړه دی راشه والا چې ورغی نو غیږ کې راوچت کا نو هغه ټوپونه وال ځان کدنې. اوهو څومره سخت حال. دې نه مخکې یو بچی طاهر وفات شوی دی په ماشوموالي، بل طیب وفات شوی دی په ماشوموالو کې، بل قاسم په ماشوموالي کې مړ دی. 3 ماشومان بچي مړ دي. دا 4م نمبر. څوک دا طیب او طاهر یو حسابي او څوک 2 حسابي. خیر 3 ماشومان په ماشوموالي کې مړ دي او دا 4م د سونه په دړمن دی. حضور پاک روچت کا او د سینې پوری ونیو او د حضور پاک په دې غیږ کې اتصالاړه او نبی علیہ السلام سوی او مقستر ګنوخ کې روانه شوی او سوی ولا نقول الا ما يرضى ربنا. هغه خبرې کو چې په کم زمونږ رب خوشاليږي، هغه خبره کو چې په کم زمونږ رب خوشاليږي، په کم باندې زمونږ رب خوشاليږي. هغې نه علاوه دویمه خبره نه کو. او بیا سوی انا لله و انا الیه راجعون. او بیا سوی انا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون. ابراهیم استا په جدای مون خپیو غمجن یو. خو لا نقولو بل خبره نه کو، هغه وایو چې زمونږ رب ور باندې خوشاله شي، چې الله په خوشالي هغه خبره کوي. ګوره دې ته رضا بالقدر وایي. بچې څه الله پاک زمونږ دپاره مقرر کړي دي او مونږ وایو الله دا تا مقرر کړل، بس دا ستا د طرف نه دي. که مال راکې بس ما خو خپل وس کوشش به کوم، چې نه راکې نو په زور یې د ناوالم سره په زور خو دې نه نشم اخیستی. بس زه پې خوشحاله یم، خدای په دې لږ هم خوشحاله یم. خدای ډېره دې راکړې ده، په دې هم شکر ادا کوم. خدای ژوند لږ دې که ډېر دی پې خوشحاله یم. بچي هلکان دي که جینکې دي که ګډوډ دي که لږ دي که ډېر دي بیا پې خوشحاله یم. که دې راکه بیا خوشحاله یم، که دې واغش بیا پې خوشحاله یم. حسن دې راکه لا خوشحاله یم، خشتن یم بیا خوشحاله یم. بیماري دې راوسته سوال به کوم چې خدای لرې کې، خو الله جنګ د سره نه کوم او نه د سره کولی شم. زه خوشحاله نو ستا ژوند به په اطمینان تېرېږي. او چې نه ځان ته دا مړي یادی او دا غمونه یادی او دا ټوپونه وې نو دا مړي جم دې کولی شي څه والله کې څه وکړی شي. که تا راونیسي ته به څه کوې، که دا نور بچي در راونیسي بیا به ورسره څه کوې، هېڅ نشې کولی. دغه فیصلې خدای ځان سره پرېښي دي او دا زمونږ ایمان دی چې خدای زمونږ په خیر او شر ښه پوهېږي. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. تا ته به یو شی ښه ښکاري، هغې پسې شاته به پټه خزانه د شر پرته وي. قرآن کې الله وی عسى ان تکرهوا شيئا وهو خیر لكم. تا ته به یو شی بد ښکاري، ته به چې دا خو ښه شی نه دی، هغې پسې به شاته د چا خزانه پرته وي د خیر. حضرت موسی علیہ السلام په بني اسرائیلو کې پاسېد او تقریر یې وکړ. ډېر بهترین تقریر یې وکړ، ډېر ښایسته داسې تقریر یې وکړ چې د خلکو سترګو نه اوښکې وبهېدې، زړونه د خلکو ویرېدل. نو چې ښه تقریر بعضې وخت کې د انسان د خولې نه وځي نو په خلکو اثر وکړي. یو سړی مجلس کې پاسېد، وی د الله پیغمبره ستا نه بل ښه پوه شته، ستا نه پوهې زیات شته، ځکه چې دا تا کوم تقریر وکړه دا خو ډېره پوهه ده، دا خو تا له خدای ډېر لوی علم درکړی دی او ډېره پوهه ورکړې ده. بل څوک ستا نه زیات پوه شته؟ موسی علیه السلام ورته ویې نه زه پوه یم. خبره یې ټیک وه. ولې ټیک وه؟ ځکه پیغمبر دی او پیغمبر په امت کې ډېر پوه وي. امت خو د پیغمبر شاګردانی او پیغمبر استاد دی. نو چې پیغمبر استاد شو امت یې شاګردان شو. مونږ ته چې دا څومره دین خولی دی مونږ ته چا خولی دی؟ حضور پاک. نو د صحابه د پیغمبر علیه السلام نه زیات پوی په صحابو کې بل څوک نه. ټیک ده خبره. شاګرد دی هغه استاد یوه، بل امت چې زده کړه کوي پیغمبر نه کوي، پیغمبر چې زده کړه کوي د چا نه کوي؟ الله نه کوي، د چا شاګرد دی. نو خبرې ټیک ده، تاسو خو ما نه زده کړه کوئ، زه د خدای نه زده کړه کوم، تاسو زما شاګردان یې، زه ستاسو استاد یم. تاسو ته چې مسله پېښه شي ما نه به تپوس کوئ، کیدای شي ما سره جواب وي یا نه،
خو که ما ته څه مسله پیښه شوه نو ما ته به اشکال نه پیښېږي، ما له به خدای فورا اطلاع راځي. ظاهر کې خو تاسو ته زه دین ښیمه، خو نور الله ته پته ده. دی و نه وي نو فورا جبریل علیه السلام وله راغی، وی یو سړی دی چې ستا نه زیات پوه دی، هغه سره یو علم شته او تا سره نشته. نو چې کم سړی مولی او دته پته ولګي چې پلانکي سره خو زما نه زیات یو علم دی، دی کوشش کوي چې اوس هغه پسې لاړ چې هغه ته زده کړي، یا پته ولګي چې پلانکي کتاب کې خو یو ناشنا مسله ده، دی به هغه کتاب په بیه لیکو هغه مسلې دپاره دا ستاسو پښتو کې تاسو پوهې دپاره ځان به پرې پوهې. خو زما نه پوه شته او شته دی. کوم ځای دی الله زه ورپسې ځم، مجمع البحرین کې دی چې کوم دی دوه دریابونه یو ځای کېږي. الله څنګه به معلوموم؟ نه خراته وښایه. ګوره اوس ټکي کې اوس الله ته محتاج دی، ټکي کې شته او شته دته پته نشته. کوم ځای به معلومومه؟ الله چې الله ته اوس وښایه. خو خدای ځان ته محتاج کوي، وي ځان سره یو کب والي او چې کوم ځای دا کب جمدی شو دقه ځای به دا ناست. یوشع ابن نون شاګرد و، هغه ته وي ځه چې ځو اشنا شاګرده ځو، او دا خو واقعي دا سړی ګورو چې د سره کم علم دی چې ما سره نشته. زامبیل کې نور خوراکم واچو او کب یې روید کړی کب یم پکې واچو، او چې کومه لار ورته خدای خولې و په هغې روان شو. قرآن حکیم کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې الله پاک دا واقع ذکر کوي چې هلته ورسېدل یو ځای ته، نو هلته یې ډډه وواله، دواړو سرونه کېښودل، دریاب یو غاړه وه هلته، او چې ډډه یې وواله دواړه اوده شو. شاګرد یې مخکې پاسېد راویښ شو، نو شاګرد یې ستړی و نو تیلی یې کوله وکړه، د هغې نه خوراک رالی. یوشع ابن نون چې تیلی یې کوله وکړه سینکرې نه خوراک رالم، هغه روید کړي کب په یو تیلی نه ټوپ کړی او دریاب ته وغورځوی. هله موسی علیه السلام معجزه ده. الله طاقت قدرت لري چې دریاب ته سینګ ټوپ کړي او ورپرېوته، د دریاب اوبه لکه د تاخچې په شانتې دقسې شوې، سورنګ پکې جوړ شو، لکه د غټ پیپ په شانتې یو سورنګ کې جوړ شي. حالانکې د اوبو خاصیت دا دی چې اوبه یو بل سره جنګېږي، اوبه فاصله نه پرېږدي یو بل سره، لیکن دا معجزه شوه. د کب جمدې کېدل ځان نه معجزه شوه، دریاب ته ټوپ کول ځان نه معجزه شوه، او په دریاب کې بیا یو غټ سورنګ جوړېدل دا ځان نه معجزه شوه. بس شاګرد یې وی دا خو څه ناشنا کار وشو. ودرېږه استاد جي راپاسې موسی علیه السلام، نو زه به ورته دا قصه کوم چې موسی علیه السلام راویښ شو، شاګرد نه خدای خبره یېره کړه. یېره او یاده د چا په لاس کې ده اوس؟ ګوره بعضې څیز خدای ځان سره ساتلی، بعضې تاله درکړی دی، بعضې خدای ځان سره ساتلی دی. که موږ د دنیا ټوپونه ووو چې بشیر جان له ښځه کو چې خدای وي زما وله نه لیکلی، نو زموږ څه کولی شو؟ بشیر جانه تعلم تسلی درکو یار کړه چې ته هم خفه نه شي. نو که موږ د دنیا غوبل او کوشش او خدای وایي چې ما وله نه ده لیکلی، جنت کې پراته ده د ښځه، دلته نشته. کم ځای ده؟ جنت کې به د انتظار کوي، دې وله لږ زر لاړ شي که نه، او که نه زر دې وله لاړ شي که نه، هلته وله ما ساتلې د هغې له زر نه راځي، د دنیا د قڼۍ پسې منډې وی دا ده. خو نو بعضې څیزونه الله پاک ځان سره ساتلی دي. نو یېره او یاده د چا په لاس کې ده؟ پیغمبر مبارک نم په باندې خدای یېره راوستی ده. په 2 رکعاتو یې سلام وګرځو. یو موقع کې مونځ کې خبرې هم جایز وې، لومبۍ زمانه وه، او مونځ کې ګرځېدل هم جایز وو، لومبۍ زمانه وه. په 2 رکعاتو یې سلام وګرځو یا ویې ګرځو. یو صحابي د ذوالیدین او ورته پاسېده، انسیته ام قصرت الصلاة یا رسول الله، د خدای رسوله ير چې دي شو که مونځ کې کوتاهي راله، مونځ کم شو. نبی علیہ السلام وی دواړه نه دي شوې، پر یېره دی. بیا فوراً صحابو نه تپوس وکړو، ابوبکر او عمر رضی الله عنهما کابر صحابه موجود دي، اصدق ذوالیدین دا سړی ټیک وی؟ وی او صاحب ټیک وی، ګوره یېره ده. ورمخکې شو هغه 2 رکعات یې وکړل او بیا سجده سهو وکړله. نو یېره د خدای پیغمبر مبارک څونه هوښیار، قابل، مونځ سره شوق، عقلمند، حافظه مضبوطه، لیکن دا د یېره پرې راځي. بعضې ځینو خدای ځان سره ساتلی. شاګرد نه خبره یېره چې موسی علیه السلام پاسې دوی چې ځو کونټۍ او د ګوډې راواغېسته روان دي، ځي خو دقه ځای پورې پې ستړه نه وه راغلی، اسې ډډه وواله دمه شو. ستړې بعضې وخت پابندني راغلی، اسې وله خوند ورکي، یو ځای کې لږ ډډه مې ووالی.
بعضې وخت له خوب هم نه ورځي اسې بالغ ته ډډه ووایي یاره خوب هم نه راځي ستړی هم نه یم اسې به ډډه ووو لږ خوند به راله راکړي چې هغې نه تلل نو ښه به زبردست یو شوه روز مزلې وکړه چې ښه شب مزلې وکړه نو شاګرد ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا هغه تیلی دې راوباسه لږ خوراک راکړه ستړی شو چې شاګرد تیلی خوراک واورېدل اوهو خو دلته پوه دی چې دا کار زما د لاسه دی چې ما ځان ته ښه پوه ویلی دی نو دا شاګرد هم چې کړېږي ما د لاسه اوس کړېږي ذلک ما کنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا وی او مقه ځای دی زه چې ځو زمونږ مقصود مقه ځای دی چې سنګ تلي اولټ واپس اباوټن واپس را روان شو چې واپس څنګه رالله نو هغه علما پکې لږ اختلاف لري خو یو معنا داسې ده چې په هغه سورنګ کې دننه ننوتل هغه اوبو کې او دواړه لاړل نو پورې غاړه یو جزیره ده په هغه جزیره کې یو سړی ملاس دی سپین څادر یې چولی دی نیم څادر یې د سر نه راتاو کړی دی او نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی دی حضرت موسی علیه السلام ودرېد وی السلام علیکم ورحمت الله سلام یې پرې واچو هغه سړی ورته څه وی وی انا بارضک السلام دلته خو سلام څوک نه پېژني دا سلام هم څنګه واچو بعضې خلک دغه حضرت خضر دی بعضې وی موسی علیه السلام سره علم غیب و هغه سره نشته هغه سره علم غیب و موسی علیه السلام سره نشته دا دروغ خبره ده علم غیب د چا خاصیت دی په پټو غیب رازونو الله خبر دا بل چا نه ورکوي که ده سره علم غیب وی نو د موسی علیه السلام نه تپوس ولې کوي چې دلته خو سلام نشته تا ولې سلام واچو ولې دې تپوس کوي موسی علیه السلام نه تپوس وکړه دلته خو سلام نشته تا څنګه سلام واچو ته سلام نه څه خبرې دې علاقه کې خو په دې آدابو څوک نه پوهېږي او ورته وایي انا موسی زه موسی یم ګوره بیا نه پېژني که علم غیب و نو بیا خو به پېژندلی و که نه بیا نه پېژني موسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو موسی ګوره تپوس ته کوي یو سړی چې بل نه تپوس کوي په څه بنیاد تپوس کوي چې پته ورته نه لګي که د غیب و علم وی ولې دې تپوس کوي موسی د بني اسرائیلو موسی وی او د بني اسرائیلو موسی ما څه له راغلی ورته تپوسونه ته کوي څه پسې راغلی یاره تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړه تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم او ورته څه وایي ګوره بعضې سادهګان وایي د سره د غیب و علم و موسی علیه السلام سره نو دا غلطه خبره ده او ورته څه وایي موسی ما له الله یو علم را کړی دی تا له نه یې در کړی او ته پې نه پوهېږې په هغې ته نه پوهېږې او تا سره یو علم دی چې ما سره نشته په هغې زه نه پوهېږم یو علم خدای تا له در کړی دی ما سره نشته لا اعلمه په هغې زه نه پوهېږم یو علم ما سره دی هغې باندې ته نه پوهېږې ګوره پته ولګېده که نه که هغه حضرت خضر سره د غیب علم وي نو دا ورته بیا ولې وایي چې تا سره یو علم دی لا اعلمه زه پرې نه پوهېږم زه نه پوهېږم دا خدای هغه له یو خاص علم ورکړی حضرت خضر له چې هغه علم خدای حضرت موسی علیه السلام له نو ورکړی دا کم علم دی دا د امور تکوینیه علم دی دې سره د شریعت او تعلق هم نشته نه په دغه علم انسان مکلف دی هغه څه علم ادا یو شی به لرې و ده ته به نږدې ښکارېده او که یو شی به په زمانه کې لرې و 20 کاله پس به کېده ده ته به خدای پاک مخکې وښو ټول نه بعضې که یو شی به په فاصله کې لرې و مکان کې فاصله کې ده ته به نږدې ښکاره شو دا یو علم د امور تکوینیه علم دی یو پویه ده او خدای پاک یو انسان له ورکړې ده دا چاته له تجربې نه پته لګي ډېرو خلکه تجربې نه پته لګېږي او چاته نه لګېږي لکه مثلا یو بم دی یو ځای کې پروت دی زه پې تېرېږم را تېرېږم ما ته یو اوسپنه ښکاري خو چې کم سړی د هغې ماهري هغه ته پته لګي چې نه ګورې دا بم دی ګورې دا یو 15 ګنټې پس الوزي داسې ده که نه ده نو دا بعضې انسان ته تجربې نه پته لګي بعضې انسان ته الله بله پویه ورکړي د هغې نه ورته پته لګي ور دې څیزونو د شریعت سره ورسره تعلق نشته موسی علیه السلام ورته وایي نه بس ما ته به ښې وایي هغې ته ته صبر هم نشي کول وایي کوم به
ځکه روان شو. اوس حضرت یوشع ابن نون یا واپس کړی دی چې ته ځه اوس، او یا کیدی شي ورسره روان دي خو شاګرد بیا څوک نه یادوي. د دریاب په غاړه روان شو، یو کشته را روانه وه. کشته والا چې حضرت خضر وپېژندغي ته خو پته و چې دا یو نیک انسان دی او بزرګ دی، د هغه ناشنا څیزونه به یې لیدل. هغه زر راله او کشته یې ورته خوا کې ودروده، کم خوا ځای مولانا صاحب پلانکي ځای ته ځو، دا یې راوخېږي، او بې پیسو یې بېکری بوتلل. د دې نیکانو عالمانو خلک قدر کوي. اوس هم په پلین کوچ یا په سوزکي کې اکثر پیسې ترې وانخلي. زه چې ځو خیراتي رمبول دواړه وختل چې کشته د دریاب منځته شوه. حضرت خضر علیه السلام یو تبرګې راواغېسته، د تخته وباسې خلک غرقې د خدای بنده. اوس به اوبه راننوځي، موږ به هم غرق شو او دا ټول خلک. او څه وی خیراتي راوچت کړو، مفتو کې راوچت کړو، خیرا سره وکړل. نو عمدت الی سفینتهم، نو تا ولې کشته غرقې، تا سره څوک خو کې تو سره بد کې او خلک هم غرقې. چې دی ووی نو حضرت خضر ورته وی ما درته نه وی چې ما سره سب کار نشي کولی، نه ویلی. بس موسی علیه السلام پوه شو، وی ښه زه به زه ټیک شوه، بیا به دویم سوال نه کوم، بیا به نه کوم. چې د کشتۍ نه او موسی علیه السلام زر تخته واپس په هغه ځای کې کېښوده او څادر او ټوپلۍ راغېښتې چې پکې په زور ورکمه او دا غاړو ته ولګوم چې ښه په زور باندې پرس ورشي، اوبه را دننه نه شي. حضرت خضر هغه تختم ته خو غورځول او څادر یې مخ خوا کړ. دا خوا کړه اوبه ولې راځي؟ یاره واقعي اوبه نه راتلې او خلکو هم غږ نه کو. هغوی ته خو یو لوی ولی الله د زمانې ښکارېده. او علما لیکي اختلاف په دې کې شته چې حضرت خضر پیغمبر دی که د خدای ولی دی، او محققین علما لیکي چې دا پیغمبر و. هر پیغمبر د خدای ولی د پیغمبر ځکه وروستو په خپله وایي وما فعلت وانا امري، دا مې په خپل اختیار نه دی کړی. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وعلمناه من لدنا علما، یو خاص علم مې ولا ورکړی دی. او الته ماشوم وجني، نو ماشوم په الهام څوک نه وجني، الهام څه حجت نه لري، د خدای په امر به وجني. نو علما لیکي راجح هم دا ده، محققین هم لیکي چې دا پیغمبر و چې کشتۍ نه کوز شو، ماشوم لوبې کول. حضرت خضر ورغی او ماشوم یې د سر نه رونیو په دواړو لاسونو کې او زور یې ورکړ چې کلپ شو، سر یې ورته مات. پیغمبر له خدای طاقت ورکړی، ښه ډېر لوی طاقت. یاره بس وي داسې کار دی، یو ځل مې پرېږده، نو که په درېیم ځل مې ووې نو بیا ستا خپله خوښه ده. اوس موسی علیه السلام چې ورسره واده وکړه، بیا ولې په اعتراض کوي؟ د شریعت قانون دا دی چې د پیغمبر په مخ کې څوک داسې کار کوي چې ظاهر کې هغه انسان ته ګناه ښکاري، نو پیغمبر به پې خامخا اعتراض کوي چې دا مه کوه. او که اعتراض یې پې ونه که، دې ته زموږ په کتابونو کې تقریر وایي، دا بیا د جواز دلیل ګرځي. که دې ځای کې موسی علیه السلام اعتراض نه وی کړی، نو دا به یو مسله وه، دا به د خدای قرآن کې ګوره راغلي دي پردی کشتۍ ماتوه، د پردي سوزکي نم شیشه وباسه، او د پردي موټر نم شیشه وباسه. ولې ځکه هلته یو کس کار کړی دی، موسی علیه السلام پې چپ پاتې شوی دی، هغه پې انکار نه دی کړی او قرآن خبره ذکر کړې ده، به دا د شریعت حکم دی که زم نه. هلته پې موسی علیه السلام اعتراض کړی دی او هغه ولې ستا کې چل دی، وروستو را روانه ده خبره. نو پیغمبر مخکې چې څوک وجل کوي او پیغمبر په چپ پاتې شو، دا خو د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره جایز ده، یعنې پیغمبر په ناجایزو چپ نشي پاتې کېدی. اوس په لاره تلل انطاکیه او ښار دی، هغې په خوا ورتېر شو. هلکه موږ مسافر یو، خدای مو بخښه ډوډۍ راوړئ. هغه د جهان شوم پړکو، هغې ځای مړه مړ دان له دلو کې مړه شو، تاسو له موږ نه ډوډۍ غواړئ. بعد شومانې او چې د جوړو نو سره به خبره کړې وه چې دا د له جوړو، خو موږ باندې ډوډۍ خو خورئ که نه، دا دې څه چل وکړو؟ هغه وی هذا فراق بیني و بیني، بس زما ستا نه کېږي، زه خو چې خپه خوځوم ته را باندې اعتراض کوې، زه چې کار کوم نو ته دا دې څه چل وکړو؟ نو هر وخت زما ستا خو دا د مرۍ نیول نه کېږي، دا جګړې خو استاد او شاګرد چې هر وخت په جګړې هغه ته سبق ویلی شي، کوم ځای سبق ویلی کېږي؟ دا نه کېږي، دا زما ستا جنجال. زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړو، زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړو، دا نه کېږي استاد جي، بس کاکاجي نور زما ستا نه کېږي. موسی علیه السلام هم پوه شو چې واقعي اوسه پورې خو ما هم ډېره ګزاره وکړه، دونه ګزاره خو ما اوسه پورې چا سره نه ده کړې.
د خو ما خو یو سوق کې کمال خدا خدا مو استاد دی خدای ودر علی ګره منو ادب خو بکو یعنی هغه قبطی چې کله هغه روانه کو او موسی علی السلام ورته سوق ورنیخ کو او صرف ادب ورکاو خو چې سوق ورکا بس هغه ډرون حمله وا اے موسی دا سکه دا نه جو زور او بدمعش جوړه دا سکه اذن بالله نو موسی علیہ السلام د پیغمبر د سلورو زرو ځوانانو برابر طاقتي د عام انسانانو ځوانانو بوډاګانو نه د 4000 ځوانانو طاقت خدای پیغمبر ورکړ وته ویو دغه تاسو خبره وکم چې کمه کارونه مې وکړ تا ته ناشنا ښکار شو وې دا کیشته دا د لسو مسکینانو 15 روغ او 15 شلیان دغه یو کیشته ده او پاغي مزدوری کوي مخکې یو ظالم بادشاہ اعلان کړی دی چې د ما کیشتو ته ضرورت ته او چې کمی روغی کیشته دي به حق سرکار ضبط نسی ضبط کوي دا کیشته په بادشاہ ور روانه د خلاصې دی خو ته نشي نو چې ورشي د خروغه کیشته ده نو ضبط به کیته دا خوران بس کوي نو ما ولا عیب جن کړه تخته مته وستا چې د بادشاہ کارداري دا ویني او وګوري وي بچ دا خو سوره ده دا نه ضبط کو بادشاہ وی روغه ضبط کې نو دی غریبانو د بدا کیشته محفوظ پاتې شي ظاهر کې خدا خشه نه دی خو دن ور پسې سونه فلسفه پرته ده لاندې دغه فلسفه پرته ده چې کیشته به د مالکانو ته محفوظ پاتې شي ظاهر کې خو کیشته دی ولا خراب کا یو تخته استل خدي خو ټوله وته بچ شي یو تخته استل خدي خو غونډه کیشته به وته بچ شي دغه سي ظاهر کې به مونږ ته یو کار خنخ کاری او هو زوی نه جوړ شو او هو لور نه جوړ شو او هو دات مصیبت شو او هو پیسې روکې شوي او هو زوی مړ شو خو دن باغې کې ستا د خیر یو غټه فلسفه پرته یو زوته به نه یو خبر دلته به سوایو رضا بالقدر خدای بس ته په سر عزیز په خوشاله در د خپل قصه وکم زما چې کله خادي و وادو بابا جی زمونږ جم دیو مون خو ډېر تنظیم کړو د ډېرو خلکو د میل مسیا تنظیم هم کړو ډېره ډوډۍ هم پخ کړې وه بله دیګونه هم باندې کې ټول تورنګزو میره و ګیر چاپېره خلکو ډوډۍ ورکولې دا په ترپالونو کوم ځای کېږي ای خدای دا به خدا خو ټول کلي ته میرو ته عمرځی تورنګ اوتمانځی دنیا خلک دی بابا جي اوس هم خیرات بس کړو دا به څه کېږي نو زه په منډه رالم زموږ بابا جي ناستو سربیلن خان مولوي صاحب د نوي کلي او ورسره ناست او نور علما نو زه وارخطا ماته ولې ما جي باران شو ساس کی شو دوا وکړه جی مولوي صاحب ته مې وویل او که دا باران په شیبو شو دا به څه کوو دی خلکو سره څه کوو دی ډوډۍ سره به څه کوو بابا جي زمونږ وخانده ما ته وی بچې الله په خوشاله چې دا باران کوي والله په خوشاله دی که خپه نه مې خدای خو چې کوم کار کوي خو الله په خپل کار خوشاله وي چې خدای په خوشاله دی موږ هم په خوشاله دا غرض بالقدر الله په خوشاله دی موږ د خدای په کار کې ګوتې نه وو موږ هم په خوشاله بس دې کې دوام نه کوو یار په خدای یقین وکړه چې داسې رالمه یو پیلاس شل ساس کیو شو هغه ځای مونږ به چلقو راته او باران بند شو وریځ لاړه ښه نور راوخت سبا ښه مزېدار پروګرام شو یاره ما وی خدایه پاکه د نیکانو د بزرګانو د خولې خبر عجیبه ناشنی د خدای په رضا راضي شه باقي مدد به د الله کوي او که ته نه خدای زه دې لیدې ما هغه بل خو مونځ نه کوي او زه خو کوم او زه دې راوپرځولم او زه دې ناجوړه کړم او زما بچي دې مړ کړ ما څه چل کړی دی خدایه نه به دې خدای مستغني کړي او ته په خپل هم صبر شي صبر دې په خپل هم ځان له پیدا کړ وروسته فلسفه ده ما ته یو شی ښه نه ښکاري الله ته به ښه ښکاري الله به زما خیر لټوي دې کې به زما خیر دې کشتۍ والا خیر یې ولټو چې تختې ته ولا جدا کړله ظاهر کې شر بادشاه نه بچ چې په بادشاه کشتۍ ولاله پولیس والا ولاړو دې خورا والا کشتۍ والا یو به کتر چې کوم روغه ودا به حق سرکار ضبط دې دیګه چې کوم ناجوړه و نقصانی و زه چې دیو کته نه خو جی تخته وته ده دا خو نقصانی ده زه کوي ځان مې مزدوري الک مې ولې ملک د خدای په علم کې دا ماشوم کافرو چې دې کله لوی شي دې به کافر او د مور او د پلار به د ګمراهۍ غټه ذریعه مور پلار به هم کافران کوي ځان سره نو ما ته الله حکم وکړو ملک دا ماشوم مړ مې
او ظاهر کې د ماشوم وجل ښه دي که بد مور پلار به څونه جړا کړي. او بیا علما لیکي چې د دغې ماشوم په عوض کې الله پاک دې مور او پلار یو جینۍ ورکړه. اوس بیا عقل دلته کار نه کوي. ښه د زوی لو واغېشته او جینۍ په جینۍ خو چې د چا پیدا شي خو مخ یې تک تور شي خپی. د مارونو قسم دی د مور او پلار لپاره په دې زمانه کې لور د زوی نه ډېره بختوره ده. ټیک ته په زوی نه سب راغی، زوی وارث شو، دا خدای کار دی، خو لور بختور شی دی. ډوډۍ پردی خوري دوا خپل مور او پلار ته کوي. او ډېر زامنه مو لیدل چې پلار او مور یې بوډاګان شي، د هغې پلار بوډا مور او بوډا پلار خدمت بیا هغه واده کړي لور کوي او دا خپل بچی نه کوي. دا هم ډېر ولیدل او واده کړي لور او چې په کور ناسته لور د هغه د پلار خدمت کوي. په کور ناسته لور هغه خدمت کوي او پسې دواګانې کوي او پسې خیراتونه کوي. او هغه زامن چې هغه مال یې ورته پاتې دی هسې د خلکو د شرم نه کوي به خو لور نعمت دی د پلار او مور دپاره. لور رحمت دی، لور خدای ورکړه. خیر ظاهر کې عرف کې خو واقعي د سړي کې راځي چې دا د ما لور شوه. علما لیکي د هغې لور په اولاد کې رب العالمین او یا پیغمبران پیدا کړل. دیوال مې ولې نیخ که ځکه مې نیخ که چې دا د دوو یتیمانانو دیوال او پلار یې مړ دی او دې لاندې خزانه پرته ده. که دا پرېوتې وې تربورانو یې خزانه راغېسته په خپل منځ کې تقسیموله. ما ته الله وې نیخ کوله. ما فعلته عن امري، الله وې نیغې که نو ما ته الله حکم وکړه چې نیغې کا چې دا کله بالغان شي بیا به وله خدای راوغورځوي خپله خزانه به بس په دې وجه مې کړې. دا الله حکم وکړه پیغمبر ته ما فعلته عن امري، ما نه دي کړی، ما ته الله دا حکم دا وکړه. ورنو دا د غیب علم نه دی ښه ولې حضور پاک اسه وایي اوهو وددت ان موسی لو صبره، یاره که موسی علیه السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي. ګوره پیغمبر ته هم د دې علم نشته، رسول الله مبارک هغه ته هم نشته. هم تمنا کوي امید لري چې که د صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې. خو د ما د خبرې مقصد څه دی؟ هغه دا چې یو الله دلې یو فیصله وکړي نو په هغې راضي شه. او که تا ته شرخ کاری اوهو دا خو نه شو، زوی بیمار شو، زوی مړ شو، مال لاړ، خزانه روکه شوه، ناجوړه شوم، پلار ناجوړه شو، زه خو مونځ کوم، دا تکلیف ولې ورسېد، دا مصیبت ولې ورسېده، نو دا ظاهر کې تا ته مصیبت ښکاري خو دننه پکې ډېر لوی خیر پروت دی. خیر نه ته نه خبر، تا ته د هغه خیر پته نه لګي. بس چې خدای دې لکه ما فیصله کړې ده په هغې راضي شه. ورده بما قسم الله لک، خدای چې کوم شی تقسیم کړی دی بس په هغې راضي شه. الله بس چې تا راک هغه ظاهري خو انسان له صدمه خامخا راځي، لیکن پړه کې به څه وی الله بس چې ته پې خوشحاله زه خوشحاله. رضا بالقدر، په تقدیر رضا. خدای بس تا زما د زوی له لږ جون لیکلی وکړ، هېڅ خبره نشته. خدای تا به زما د ښځې لږ جون لیکلی و که نه بس ټیک ته هغه مړه شو زه به مرم که نه. ته خو چې ته د مرګ نه خو مونږ خو د مرګ مری د ژوند مری نه دی راوړی. او خدایا به ټیک ته ده په دا لږه ډوډۍ به ګزاره کوم که نه. حالانکه دنیا د فایدې شی دی خو په دې زړه کې به نه را دننه کې باروبار به ساتي چې باروبار دی وساتله بیا څه نشته. یو مثال تاسو در کوم، دا کښتۍ ده نه کښتۍ بغیر د اوبو نه چلېږي نه، بې د اوبو نه کښتۍ که څوک کښتۍ د اوبو نه بار راوباسي نو کوم ځای چلېږي. او که په اوبو کې دننه وي نو دا سمه ده، خو چې بعضې راوویسته او د انورونو والا ټک ټک اوبه چې وي ختمه به شي. د اوبو کې خوشحالي کښتۍ ژوند دی د اوبو سره دی، بار خرابېږي، د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي. خو د اوبه به باروبار وي نو والا به پکې دا وي، او که د اوبه پکې دننه رالي وایه که نه کښتۍ به غرقېږي که به نه غرقېږي. نو دغه اوبو نه بغیر د کښتۍ ګزاره نه کېږي، لازمن به اوبو کې وي خو د اوبه به باروبار وي، او که دننه رالي د کښتۍ تبی. دغه رنګې د دنیا د دې مال دولت بچو نه بغیر زمونږ ګزاره نه کېږي، خو دا به باروبار ساتو. که دا هم دې وجود ته را دننه کړل تبی ده. کب نه دی، کب دا په اوبو کې دننه دی، بغیر د اوبو نه ګزاره کېږي. زمونږ یو مولوي صاحب دی، دا کب کې سړی وخوري نو بیا مو بس کېږي. چې کب دی وخوړه که نه نو اوبه به سکې 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 سکې. نو زمونږ یو مولوي صاحب دی هغوی د دې کب په ژوند هم بې د اوبو نه ګزاره نه کېږي او په مرګ هم بې د اوبو نه کېږي.
دی چې همدې دی هم د اوبو نه بغیر ګزاره نه کي او چې مړ شو نو مې بغیر د اوبو نه ګزاره نه کي هلته واوره به ورته ږدي دی به اوبه نه تېروي بلکل ما یو ځای کې یو ځای ته تللی وم نو هلته کې ما ته چا وی چې دلته په دې یو سړي و یو دوست و هغه د کبانو فارم جوړ کړی خیر هغه چې ما تر څو رابطه وکړه بیا بل چا ولا روغه کړې و نو زه تعزیت لاسې ورلم روغه به دله وکړو دا شکر دی روغه خو شوه دا څه چلو یاره ما ته وی چې مونږ خو دا ګمان وکړه چې دا دارو چا چولي دی وایي وروسته پته ولګې چې دارو نو نو په څه مړه شو دا کبانه لکه وی دا په دغه شپه ګلی شوې وه نو مې ګلی وویله وی نه دا خو د کبانو ماهرین هم بیا راوغوښتل هغې وی چې دا کب کله ګلی وشي دا کب پې ګمان کوي چې دا څه ښه شی دی نو خوله وازه کې ویښ خوري نو چې دا کب ګېډې ته اوبه لاړې دی مړ شو خدایا په ژوند او مرګ پې بغیر د اوبو نه ګزاره نه کېږي خو که خېټې ته اوبه لاړې تباه دقه رنګې د دنیا نه بغیر زموږ ژوند ګران دی نه د بچي نه بغیر تېرېږي نه د مال نه نه د عزت نه دا زموږ ژوند دی نه د روغ صحت نه خو دا به باروبار ساتې دننه به نه کې باروبار دی او دنه لاړ نو بس وایي خدای ته پې خفګان وي دا نه چې د رسول الله مبارک جړلي دی په زوی باندې خو زړه صابره کا بس خدای ته پې راضي زه راضي خو چې کله دې وجود ته دننه کړه او دنه لاړ نو بیا صبر نه شي کولی دا باروبار ساته نو دا د رسول الله مبارک د حدیث یو پټینه ټوکړه وه چې کم شی د له خدای عمرونه تقسیم کړي دي تعالی هم پکې حصه درکړه خدای مال تقسیم کړی دی تعالی هم حصه درکړه خدای زامن تقسیم کړی دی تعالی هم حصه درکړه خدای عزت تقسیم کړی دی بندګانو کې تعالی هم حصه درکړه خدای کارخانې تقسیم کړی دي تعالی هم پکې یو پټینه درکړه خدای ځمکې تقسیم کړی دي تعالی هم پکې درکړه خدای مسلمانی تقسیم تعالی هم پکې اسلام یو حصه درکړه بس په دې راضي شه نو چې ته راضي شي نو خدای به دې مستغني شي او فطري تقاضا هم دا ده چې ستا په زړه کې خود به خود په خپله غنا راشي بې پروا به د کړو مصیبت نه به خلاص او که نه سوچونه کې او فکرونه کې اټنشن ګولی به خوري نو خدای چې کم کار ما ته سپارلی دی چې کوه کوم به او چې کم کار ما ته وي مه کوه نو نه به کوم او چې کم کارونه خدای ځان سره سپارلی دي زما اختیار پکې نشته او هغه وشي او مونږ ته ښه نه ښکاري زه به صبر کوم او کته وې دا خو نه شو نو دې پسې شاته یو لوی فلسفه ده ما ته به ظاهر کې شر ښکاري خدای ته به خیر ښکاري دعا وکړئ رب العالمین مونږ د شرونو نه وساتئ الله ته هم د فتنو نه وساتئ الله ته هم د آفتونو نه وساتئ الله ته هم د مصیبتونو نه وساتئ الله د دواړو جهانو خیر او برکت هم نصیب کړي